او اکثره خلک دا خبره کوي چې زما په جیب کې موبایل آیا په دې موبایل کې تصویران یې زه په دې مسجد کې لمونځ کوم یا د دې موبایل سره لمونځ کوم زما د دې موبایل کې د دې لمونځ څنګه دی چې دا موبایل ما سره یې دې کې لمونځ څنګه دی په دې تصویرانو کې لہذا کتابو لیکلي دي چې کچیر دغه موبایل په دوران د لمانځه کې بند وي او بیا د لمونځ وکړي په دې لمانځه کې بیا هیڅ خلل نشته بیا د لمانځه ته با توان نه رسیږي او که بند نه یو کیسه موبایلان دي چې هغه شپه ورځ د دې سکرین خلاص وي په هغه کې رڼا وي او پر مخ باندې تصویر وي بیا په دغه تصویر کې لمونځ مکروه دی او بلکې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په آخر زمانه کې به مساجد د اذکارو بجای د نغمو ځای وګرځېږي د سروزو ځای وګرځېږي لکه نن سبا چې لمونځ ولاړ یو سروز یو ځای چالو سه بل ځای چالو سه په دې کراچۍ کې به اکثره ځایو کې به ما اورېدلي یادلې بعضې علما دي چې هغه په دې خپل مسجد کې دا خبره کوي چې موبایل بند که یا په مساجدو کې دلته عام خاص چړولي غټ چې خپل موبایل بند کوي اپنے موبایل بند رکھے دائیں هم لیکلی دا الفاظ لیکن دا هغه برسیر یو ځای ګنټې راځه بل ځای ګنټې راځه نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا به هغه اشد خلک یي هغه اشرار خلک به یي چې کم کسان په دې دنیا کې د مساجدو څخه د نغمو ځای جوړ کړی موږ به دې حدیث ته پخوا چې یعنې دا علماو به ویل یا زه پخپله به دې حدیث ته چې مسجد کې به نو څوک دا سروزونه اوري څوک به دا نغمې اوري هغه دغه دی چې نن سبا موږ په خپلو غوږو باندې اورو مسجد به لمونځ به ولاړي جماعت به ولاړي یو ځای به یوه غزل شروع سي بل ځای غزل شروع سي په بل سب کې به یو قسم بل رقم سروز شروع سي اوس اریان چې خدای اوس موږ ته اتڼ وکړو که لمونځ وکړو په دا اندازه باندې بیا نو بندوي هم نه او بیا د ملایان بعضې ورته وایي چې دا موبایل بند که لیکن د هغه برسیره یو ځای بل ځای شروع دا د عالم سره عداوت نه دی بلکې دا د الله د قرآن سره عداوت دی دا د هغه عالم سره عداوت نه دی چې د کم عالم ته به دا وایي چې ما د فلانکي عالم په خوله نه وکړو هغه موبایل بند که ما نه کوي بند دا تا ښه کار وکړي دا د الله سره ته چې په دښمني کې د الله سره ته په عداوت کې د خدای د کور سره په عداوت کې د عالم سره نه په عداوت کې ولې عالم خو تا ته سمه نه وشول غلطه لار کې نه در وشول نو لہذا نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې په آخره زمانه کې به مساجد د سروزو ځای وګرځېږي مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا ستا دین خادم بچی د هوا ادم خدایا ستا دین خادم بچی د هوا ادم